بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د ناقص او د لفیف د اسم مفعول کم گردانونه دي نو د هغې دپاره به 3 نمونې ذکر کوو. کچرې مونږ او تاسو د 3 نمونې په ښې طریقې سره یادې کړې نو ان شاء الله تعالی د ناقص او د لفیف د اسم مفعول څومره ګردانونه دي نو دا ټول به مونږ او تاسو ته یاد شي. په دغې 3 نمونو کې 2 نمونې هغه د ثلاثي مجرد د اسم مفعول کم ګردانونه دي د هغې دپاره دي او دا 3 نمبر نمونه چې کومه مونږ لیکلي ده نو دا د ثلاثي مزید فیه کم بابونه دي نو د هغوی د اسم مفعول لپاره ده. نو نمونه نمبر 1 مونږ سره ده مدعون، مدعوان، مدعوون، مدعوة، مدعوتان، مدعوات. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په دې ګردان کې وو مشدد دی او تدینا په مخ کې حرف باندې ضمه ده. دویمه نمونه مونږ سره ده مرمیون، مرمیان، مرمیون، مرمیت، مرمیتان، مرمیات. په دې ګردان کې یا مشدد ده او تدینا په مخ کې حرف باندې کسره ده. نو دا 2 نمونې یعنی د مدعون ګردان او د مرمیون گردان دا د ثلاثي مجرد نه چې کم اسم مفعول راځي د ناقص او د لفیف نه نو د هغې دپاره موږ سره دا 2 نمونې دي. او د ثلاثي مزید فیه کم ابواب دي نو د هغې د اسم مفعول لپاره موږ سره دا نمونه ده مدعن، مدعیان، مدعون، مدعات، مدعاتان، مدعیات. اوس مونږه د نمونه نمبر 1 او هغه مونږ سره د مدعون گردانو ته د افادیت ذکر کوو. نو کوم طالب علم چې د مدعون گردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص واوی د ثلاثي مجرد د هغې بابونو د اسم مفعول گردانونه یاد کړل. د کوم گردان لومبۍ صیغه چې د مدعون په وزن باندې وي یعنی د وو مشدد نه په مخ کې حرف باندې ضمه وي. ځکه چې د کوم گردان لومبۍ صیغه د مدعون په وزن باندې وي نو ته دغې باب د پوره گردان وزن هغه به د مدعون د گردان په شانتې وي. تدینه علاوه د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو چې کم حروف دي نو هغه به بالکل هغه حروف کم حروف چې د مدعون په گردان کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو وي. د مثال په طور باندې مونږه دا یو 2 الفاظ لیکلي دي دا یو 2 گردانونه هم لیکلي دي یو د مطلوون او بل د مرخوون. نو که مونږ او تاسو وګورو نو څنګه چې په مدعون کومه لومبۍ صیغه ده نو په دې کې د وو مشدد نه په مخ کې حرف باندې ضمه ده نو دغسې په مطلوون او په مرخوون کې هم د وو مشدد نه په مخ کې حرف باندې ضمه ده. نو د مطلوون د پوره گردان وزن او د مرخوون د پوره گردان وزن دا د مدعوون د گردان په شانتې دی. یعنی د واحد مذکر صیغې وزن د واحد مذکر په شانتې دی. د تثنیه مذکر وزن د تثنیه مذکر په شانتې دی. د جمع مذکر وزن د جمع مذکر په شانتې دی. د واحد مؤنث وزن د واحد مؤنث په شانتې دی. د تثنیه مؤنث وزن د تثنیه مؤنث په شانتې دی. او د جمع مؤنث اسم مفعول وزن د جمع مؤنث اسم مفعول د هغې په شانتې دی. تدینه علاوه که مونږ او تاسو وګورو نو د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو چې کوم حروف دي نو هغه یو شانتې دي. مثلا په مدعوون کې د 3 حرف نه د 3 حرفونو نه وروستو وو مشدد دی نو دغسې په مطلوون او مرخوون کې هم وو مشدد دی.
په مدعووانې کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو وو مشدد دی او تدې نه وروستو الف او نون دی. نو دغسې په مطلووانې او مرخووانې کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو وو مشدد دی او بیا الف او نون دی. په مدعوونه کې د لومبي 3 حرفونو نه وروستو وو مشدد دی او تدې نه وروستو وو او نون دی. همدغسې په مطلوبونه او مرخوونه کې هم د لومبي 3 حرفونو نه وروستو وو مشدد دی او تدې نه وروستو وو او نون دی. لیکن په دې 3 وړو صیغو کې زمونږ نه د وو مشدد نه وروستو واو دا پاتې شوی دی. همدغسې اجرا دا په دې نورو صیغو کې هم ده. اوس مونږه د نمونه نمبر 2 او هغه مونږ سره د مرمیون گردانو نو تدې افادیت ذکر کو. نو کوم طالب علم چې د مرمیون گردان یاد کو نو دغه طالب علم د ناقص خوا که واوی وي او که یایی وي او د لفیف خوا که مفروق وي یا مقرون وي د هغې د ثلاثي مجرد د هغې بابونو د اسم مفعول گردانونه یاد کړل. د کومو بابونو چې د اسم مفعول د لومبۍ صیغې وزن د مرمیون په شانتې وي، یعنی د لومبۍ صیغې په آخر کې د یا مشدد نه په مخکې حرف باندې کسره وي. ځکه چې د کم باب د اسم مفعول د لومبۍ صیغې وزن د مرمیون په شانتې وي نو د هغې کم گردان دی نو دغې پوره گردان وزن دا د مرمیون د گردان په شانتې دی. تدې نه علاوه د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو چې کم حروف دي نو هغه به بالکل هغه حروف وي کم حروف چې د مرمیون په گردان کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو دي. د مثال په طور باندې مونږه د یو څو الفاظ لیکلي دي. یو مرضی، بل موقی او دریم مقوی. نو که مونږ تاسو وګورو نو په دې 3 وړو صیغو کې دا د اسم مفعول لومبۍ صیغې دي او تدې په آخر کې د یا مشدد نه په مخکې حرف باندې کسره ده او دا 3 وړه صیغې دا د مرمیون په وزن باندې دي. نو څنګه گردان چې د مرمیون دی نو دغسې گردان د مرضیون، موقیون او د مقویون هم دی. یعنی د واحد مذکر وزن د واحد مذکر په شانتې دی. د تسنیه مذکر کمی صیغې دي د هغې وزن د تسنیه مذکر په شانتې دی. د جمع مذکر وزن د جمع مذکر د صیغې په شانتې دی. د واحد مؤنث کمی صیغې دي د هغې وزن د واحد مؤنث په شانتې دی. د تسنیه مؤنث کمی صیغې دي نو د هغې وزن د تسنیه مؤنث په شانتې دی. او د جمع مؤنث کمی صیغې دي نو د هغې د اسم مفعول وزن د مرمیاتون د جمع مؤنث د هغې په شانتې دی. تدې نه علاوه که مونږ او تاسو وګورو په دې ګردانونو کې نو د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو چې کوم حروف دي هغه یو شانتې دي. مثلا په مرمیون کې د 4م حرف یا مشدد ده نو په مرضیون، موقیون او مقویون کې هم یا مشدد ده. په مرمیانی کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو یا مشدد ده او تدې نه وروستو الف او نون دی. نو په مرضیانی، موقیانی، مقویانی کې هم د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو یا مشدد ده او تدې نه وروستو الف او نون دی. په مرمیون کې د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو یا مشدد ده او تدې نه وروستو وو او نون دی. نو دغسې په مرضیون، موقیون او مقویون کې هم د ابتدایي 3 حرفونو نه وروستو یا مشدد ده او تدې نه وروستو وو او نون دی. همدغسې اجرا دا په دې نورو صیغو کې هم ده. نو حاصل دا شو چې د نمونه نمبر 1 تدې افادیت دا صرف ناقصی واوی د ثلاثي مجرد د اسم مفعول د هغې گردانونو پورې محدود دی چې د هغې د لومبۍ صیغې په اخر کې د وو مشدد نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. او د نمونه نمبر 2 کم افادیت دی نو دا ناقص خوا که واوی وي او که یایی وي، لفیف خوا که مفروق وي او که مقرون وي نو ته دغې اسم مفعول کم گردانونه دي نو هغې ته شامل دی. البته کم ناقصی واوی دی نو تدینا د مدعوون په وزن باندې هم راځي د اسم مفعول گردان
او دغسې د مردویون د مرمیون کم ګردان مونږ ذکر کو نو تدې په وزن باندې هم راځي. او د ناقص یایی او لفیف مفروق او لفیف مقرون نه کم د اسم مفعول ګردانونه دي د ثلاث مجرد نو هغه به د مرمیون کم ګردان مونږ ذکر کو تدې په وزن باندې راځي. اوس مونږ د نمونه نمبر 3 او هغه مونږ سره د مدعن ګردانو تدې افادیت ذکر کوو. او مخکې هم مونږ دا خبره کړې وه چې د مدعن ګردان دا د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه د اسم مفعول کم ګردانونه دي نو د هغې د یادولو دپاره نمونه ده. نو کوم طالب علم چې د مدعن اسم مفعول ګردان یاد کو نو دغې طالب علم د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه څومره بابونه چې دي نو د هغې د اسم مفعول ګردانونه د اخر نه یاد کړل. ځکه چې د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه د اسم مفعول څومره ګردانونه دي نو د هغې ګردانونو د لام کلمې په مقابله کې چې کم حرف دی او د لام کلمې نه وروستو چې کم حروف دي او په دغې حروفو باندې چې کم حرکات دي نو هغه بالکل هغه حروف دي او په دغې حروفو باندې هغه حرکات دي کوم چې د مدعن د ګردان د لام کلمې په مقابله کې دي او تدې نه وروستو دي. تدې نه علاوه چې کم حرکت د مدعن په ګردان کې د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې دی نو بالکل دغه حرکت د ناقص او د لفیف د ثلاثي مزید فیه د اسم مفعول کم ګردانونه چې دي نو په هغې کې هم د لام کلمې نه په مخ کې حرف باندې هغه حرکت دی. دا مونږ سره نمونه وه مدعن، مدعیان، مدعون، مدعات، مدعاتان، مدعیات. د مثال په طور باندې مونږ ته یو درې بابونو نه د اسم مفعول ګردان دا پوره لیکلی دی. د باب تفعیل نه لومبۍ صیغه ده منجن، د افتعال نه د اسم مفعول لومبۍ صیغه ده مختفن او د باب مفاعلې نه د اسم مفعول لومبۍ صیغه ده موالن. نو څنګه چې په مدعن کې لام کلمه حذف شوی ده لیکن کتابتن د یا په صورت کې لیکل کیږي او تدې نه په مخ کې حرف باندې تنوین دی نو دغسې په منجن، مختفن، موالن کې لام کلمه حذف شوی ده او یا کتابتن لیکل کیږي او تدې نه په دې مخ کې حرف باندې تنوین دی. د مدعن نه د تسنیه مذکر صیغه مونږ سره ده مدعیانی، د منجن نه ده منجیانی، د مختفن نه ده مختفیانی، د موالن نه ده موالیانی. نو څنګه چې په مدعیانی کې د لام کلمې په مقابله کې یا مفتوح ده او تدې نه وروستو دو حروف دي الف او نون مکسور دی نو دغسې په منجیانی، مختفیانی، موالیانی کې د لام کلمې په مقابله کې یا یې مفتوحه ده او تدې نه وروستو الف دی او نون مکسور دی. او څنګه چې په مدعیانی کې د لام کلمې نه مخکې حرف مفتوح دی نو دغسې په منجیانی، مختفیانی او موالیانی کې د لام کلمې نه مخکې حرف دا مفتوح دی. د مدعن نه درېمه صیغه مونږ سره ده مدعون، د منجون ده، د منجن نه ده منجون، د مختفن نه ده مختفون، د موالن نه ده موالون. نو څنګه چې په مدعون کې لام کلمه حذف شوی ده او تدې نه وروستو وو دی، وو ساکن دی او بیا نون مفتوح دی نو دغسې په منجون کې لام کلمه حذف شوی ده تدې نه وروستو وو ساکن دی بیا نون مفتوح دی
نو دغسې په مختفونه او موالونه کې هم. او څنګه چې په مدعونه کې د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې فتحه ده، نو دغسې په منجونه، مختفونه او موالونه کې هم د لام کلمې نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. هم دغسې اجرا دا په د نورو صیغو کې هم ده، په د واحد مؤنث، تثنیه مؤنث او جمع مؤنث سالم اسم مفعول دا نور کمی درې صیغې دي. نو په دې کې هم لام کلمې په مقابله کې چې کم حرف دی او تدین وروستو چې کم حروف دي نو هغه حروف هم یو شانتي دي، او په دغه حروفو باندې چې کم حرکات دي نو هغه حرکات هم یو شانتي دي. او د لام کلمې نه مخکې حرف باندې چې کم حرکت دی نو هغه حرکت هم یو شانتي دي. نو دا خو مونږه د مثال په طور باندې درې بابونو کې دا اجرا وکړه. نو دغسې د ثلاثي، مزید فیهی، د ناقص او د لفیف نور کم ابواب دي، نو د هغې د اسم مفعول په هغې کې هم دغه تفصیل دی کوم چې مونږ په دې درې بابونو کې ذکر کو. نو دا مونږ سره د ناقص او د لفیف د اسم مفعول څومره ګردانونه دي نو د هغې دپاره درې نمونې شوي. دو نمونې د ثلاثي مجرد دپاره وي، یو مدعوون ګردان او بل مرمیون ګردان. او یو نمونه مونږ سره د ثلاثي مزید فیهی کم ابواب دي د هغې د اسم مفعول د یادولو دپاره، او هغه مونږ سره د مدعن ګردانو. نو کوم طالب علم چې د درې ګردانونه په ښه طریقې سره یاد کړل نو انشاءالله تعالی دغه طالب علم د ناقص او د لفیف د اسم مفعول ټول ګردانونه یاد کړل. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.